والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وذرياته وأهل بيته أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ونبينا وكريمنا وحبيبنا ومحبوبنا ومأوانا وملجانا محمد وبارك وسلم عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا إمام المتقين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا مرشدي يا محبوبي ويا محبوب رب العالمين. رب العزال خالق کائنات رب ذوالجلال په دغه مبارک ورځ باندې په دغه مبارک ساعت کې زموږ ستاسو ټولو حاضرینو او د حاضریدونکو د حاضری لیدل اوریدل ویل په خپل عظیم بارگاہ کې قبول مقبول او منظور فرمای. او رب العزال خالق کائنات رب ذوالجلال زموږ ستاسو د دین اسلام د دین متین زده کړه او بیا په هغې باندې مقبول شوی عمل نصیب فرمای. څنګه مونږ په تیره جمعه باندې په یو عنوان او په یو مضمون او یو موضوع باندې د قرآن کریم فرقان حمید اور د احادیث مبارکو پر رڼا کې دو درې خبرې وړاندې کړې وې. همغه موضوع باندې د حسب وعده مطابق دو درې خبرو وړاندې کولو جسارت کوم. الله کریم زمونږه مقبول عمل نصیب فرمای. حاضرینو په تیره جمعه باندې مونږ چې کومه خبره شروع کړې وه او نن به د هغې په دې خطاب کې اختتام طرف ته رسو. هغه دا وه چې کوم عبادات رب العزال بندگانو باندې یا فرض کړي دي یا واجب کړي دي یا حضور مبارک نه سنت ثابت دي یا د حضور مبارک نه مستحب ثابت دي. په دغه عباداتو کولو سره یوازې د آخرت ګټه نه ده، د خدای پاک په بندګۍ کې د دنیا ګټه هم ده او د آخرت ګټه هم ده. الحمدلله مونږ چې کلم یو مونځ کوو، اوس دلته جمعې مونځ ته راغلي یو، یا مونږه نور عبادات د خدای پاک د رضا دپاره کوو، زمونږ دا تصور جوړي چې الله پاک به م راضي شي او خدای پاک به په آخرت کې نیکې نیکې بدلې م راکړي. مونږ دا تصور جوړي، خو دا تصور مونږه لږ کم وي په سوچ او فکر کې چې آیا په دې باندې الله پاک به د دنیا ګټه هم ورکوي او که نه. ځان له خبره ده چې عباداتو کې به محض د الله پاک رضا ساتي او د آخرت د ګټې دپاره به نیک عمل کې. خو که چرې مونږه د عباداتو د ریاضاتو د خدای پاک د بندګۍ دا پهلو ګورو چې یوازې الله کریم په عباداتو باندې آخرت ګټه نه ورکوي، بلکې رب العزال خالق کائنات د عباداتو د بندګۍ په صورت کې بندگان له دنیا ګټه ورکوي.
په دې باندې دوه درې خبرې شوې وي. مزید د قرآن کریم فرقان حمید د آیاتونو مبارکه او د احادیثو مبارکه او په رڼا کې د دغې جمعې خطاب هم زما عمده موضوع ده او بلا تفصیلي تمهید په همدې خبرو باندې اکتفا کوم. رب العزال خالق کائنات ارشاد فرمائی سورۃ طلاق آیت نمبر 4 کے اللہ کریم فرمائی وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا. اللہ فرمائے کہ چا پا اعمالو کے د ټولو اعمالو سرچشمه او بنیادی عمل چې ست تقوا ویل شي الله فرمایي چا تقوا نصیب شوا. خدای پاک فرمایي د تقوا ډیر فضایل دی. قرآن کریم آیاتونه وګورئ، احادیث مبارکه وګورئ، اجرونه او ثوابونه په خپل ځای باندې. خو الله کریم فرمایي چې تقوادار انسان به په دنیا کې چې کم د ژوند د تیرېدو چې کم امور او کارونه د ژوند حصه ګرځېږي، الله فرمایي په دنیاوي کارونو کې هم د هغې انسان اسانتیا به راځي چې کم یو انسان د الله تبارک وتعالی د بندګۍ سره سره د تقوا په زینت باندې مزین شو. هغه انسان د خدای پاک د دنیا کارونه هم اسانوي. اوس زه به یو عام ساده غوندې مثال عرض کم. د ټول نه بیسک، د ټول نه بنیادی، د ټولو نه جینون، د ټولو نه عامه مسله مونږ ته څه ده؟ عامه مسله مونږ ته دا ده چې څه دپاره سحر راویښېږو او ماښام ستړي کور ته ځو چې د روزي ګټه ده. دا د ټول نه مونږ ستاسو د ژوند مقصد هم تقریبا همدا دی. او تمام کې تمام مشکلات مونږه دغه یوه مشکل د حل کېدو دپاره په سر باندې اغوستي دي چې زما کار او روزګار برابر شي. قرآن کریم فرقان حمید په بل آیات کریمه کې عمدہ ارشاد فرمائی. اللہ کریم فرمائی کم یو انسان تقوا نصیب شوا داسې ځای نه به د رزق دروازې کلاو شي چې د کم ځای نه دغې بنده د رزق د راتلو ګمان هم نه وي. اللہ کریم په دې آیات کریمه او سورۃ طلاق آیت نمبر 4 کې د تقوا او د پرهیزګارۍ یو دوه اهم دنیاوی فواید و پہلوگان بیان کړي. الله فرمائی تقوادار شه داسې لارو نه به رزق را روان شي، داسې لارو نه به د رزق دروازې کولاو شي. الله کریم فرمائی چې تا به د هغې دروازو د کولاوېدو ګمان هم نی کړی. یعنی تا چې کم د ژوند مقصد دی او تقریبا هر چا د ژوند مقصد دی، سحر زه به دا ووایم چې سحر مانځه دپاره په وخت باندې راویښېدل مونږ تاسو ته لږه آسان دي په دې معنا باندې چې که راویښ شو او که نه. خو که سحر ډیوټۍ ته په وخت رسېدو باندې خبره راغله نو ما ورته موبایل ډیوټۍ دپاره ټیم کړی وي. خو سحر مانځه که وشو که ونه شو خو چې سحر ډیوټي را باندې قضا نه شي. وجه څه ده؟ وجه دا ده چې زما او د ستا رزق د هغه سره لګېدلی دی، هغې ډیوټۍ سره، هغې کار سره، روزګار سره، جنرل سټور سره، ریډۍ سره، دکاندارۍ سره، آفس سره. څه شی د انسان د ذریعه معاش جوړه شوي وي د هغې سره د انسان دومره کلک جوړ وي چې هغې جوړ ماتېدو ته انسان کلم نه دی تیار. او د انسان سوچ دا دی چې بس ما د رزق دروازه همدغه ده چې که ما کار روزګار وکړو کار به برابري، که زما ډیوټي په سر باندې شوه او پوره مکړه کار به برابري، او کنی بیا به مسله ورانه وي. الله فرمایي نه، مسله هله ورانه ده چې ته پرهیزګاري نه کوې. الله کریم فرمایي ته پرهیزګاري وکړه، تقوا وکړه. دنیاوي فایدې دا ده چې کمې کمې لارې تا په وهم کې هم نشته، کمې لارې د ستا په ګمان کې هم نشته چې فلانکي ځای نه ما ته رزق راځي. اللہ کریم فرمائی اگر دروازے کلاون کے ام زیم، اگر دروازے بندون کے ام زیم. خو صرف دوم رادا چې ته تقواو کا اللہ در سر وعدہ کړی دا چې اگر دروازې بم در تا کلاوم
چې تا ګمان هم نشته چې دین او ماته یو 2-3 روپۍ به راځي. الله فرمایي دا دروازې به هم کولاوي، دا دروازې به هم کولاوي، دا شاته دروازې به هم کولاوي، بره دروازې به هم کولاوي، د ځمکې دروازې به هم کولاوي. کله الله کریم فرمایي کله تا په سینه کې د خدای پاک د طرف نه پرهیزګاري راغله، د رزق دروازې به الله تبارک وتعالی ته بې حسابه او بې ګمانه درته کولاو کی. او الله کریم په دې آیات کې فرمایي چې چا تقوا اختیار کړه په دنیاوي کارونو کې به ورته اسانتیا وي، مشکلات به ورته نه وي. دا څومره مشکلات دي او څه مشکلات دي، انسان په کمو الفاظو باندې یاد کی. الله فرمایي دا مشکلات حل کېدو د سینې زورم ضرور غواړي، جهد کوشش محنت بکے. خود مشکلات و حل کے دو اللہ پاک سورۃ طلاق پارہ نمبر 28 آیت نمبر 4 کے اللہ کریم فرمائی وَمِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا چاچے پرہیزگاری اختیار کرا مشکلات بے آسان شی، تکالیف بے آسان شی. نو مشکلات و تکالیفو د ختم دو د پارہ اللہ کریم یو چابی مونږ لرا کړه، تقوادار شا، پرهیزګار شا، د خپل وس مطابق د تقوا د پرهیزګارۍ زینت په سر باندې سجاو کا. الله کریم بدرلا بے حسابه او بے ګمانه رزق هم درکې او مشکلات هم د رب ذوالجلال حل فرمایي. د دغه آیاتونو مبارکو په تناظر کې مونږ ته اسانه پته لګي چې کم یو انسان خدای پاک بندگی کوي، یوازې اجر، یوازې ثواب، یوازې قبر کې رڼا، یوازې د آخرت ښکلا انسان ته نه نصیب کېږي، بلکې د دنیا مشکلاتو حل کېدو دپاره هم څه کول پکار دي؟ د خدای پاک بندگی کول پکار دي. د حضور مبارک طریقه به څه وه؟ مشکلاتو حل کېدو کې به د حضور مبارک طریقه څه وه؟ اصحابه کرام څه فرمایي؟ د حضور مبارک طریقه به دا وه، صحابه کرام فرمایي چې کله به حضور مبارک ته یو مشکل رالو، حضور مبارک ته به یو تکلیف رالو، حضور مبارک به په 2 رکعاتو نفلو باندې ودرېدو. حضور مبارک دا طریقه مونږ ته پرېښوده چې کله مشکل رالو، کله تکلیف رالو، ته چرته لاړ شه، د تکلیف سره دومره تصور وکړه تکلیف د چا طرف نه دی او دا تکلیف څوک حل کولی شي. تصور به دا راشي چې تکلیف هم د خالق او د مالک طرف نه دی او لرې کوونکی هم خالق او مالک کولی شي. نو بیا حضور طریقه وښوده چې کله مشکل در باندې راغی، تکلیف در باندې راغی، د مشکل حل کېدو دپاره د خدای پاک په بارګاه کې یو 2 رکعاته نفل وکړه، یو 4 سجدې ولګوه او په دغه سجده کې خدای پاک ته پرېوځه او خدای پاک منا وکړه، خدای پاک ته وژاړه، خدای پاک د سترګو کې اوښکې راوله، زړه سینې نه د ژړا اوازونه راوباسه. حضور مبارک مونږ ته دا طریقه ښودلې ده. علما فرمایي عبادات صرف د آخرت د ثواب نوم نه دی، عباداتو باندې رب ذوالجلال په دنیا کې هم خیر ور نصیب کوي. کم مشکلات انسان ته دي، خدای پاک په محبوب کریم په ذریعه باندې مونږ ته طریقه ښودلې ده. مونږ به دا ووایو چې دا ملکي کم حالات روان دي، کم مسائل روان دي، کم مشکلات روان دي، کم مهنګایي روانه ده، څه اوبه خړې او څه کبان ړانده، دا ماحول روان دی. په دې وخت کې څه کول پکار دي؟ د حضور مبارک طریقه هم دا ده که انفرادي مشکل راشي، انسان باندې خپل ذاتی مشکل راشي، خدای پاک بندګۍ له زور ورکول پکار دي، سجدې کول پکار دي، 2 رکعاته نفل روزانه صلات حاجت په نوم باندې نفل شروع کا. بیا ته ګوره چې خامخا دستا مشکل به حل کیږي. کچره ملکی حالات ټیک نه وي، عمومی حالات ټیک نه وي، بیا عمومی رجوع کول پکار دي. خدای پاک ته دغه ټول بندگانو ته د الله کریم په بارگاہ کې رجوع کول پکار دي. اسې بلا تشبیه و تمثیل عرض کول غواړم. یو کس نه ته خفه ٹھیک ده که نه، او ته یو کس نه خفه او دروازې راغی او دروازه در ته وټکوله چې فلان کیا زه خفه یم او تم خفه یې، زه په دې خفه یم چې ته مانه خفه یې.
او دروازه راته کولاو کړ راځه چې جوړه وکړو یو ځل دروازه ورته وټکې په زړه باندې ببر انسان بوای چې نه مړه نه درته کولاوم په دویم ځل باندې دروازه وټکئ بل ووهي بیا درته آواز وکړي چې مړه جوړه کړو به دروازه کولاو کا به زه معافي غواړم غلطي شوې ده که نه په دویم ځل باندې هم دا کس دروازه کولاو نه کړي په دریم ځل باندې هم کولاو نه کړي او کچرې په څلورم ځل باندې ته ووهې دروازه په پنځم او په شپږم ځل باندې د یو بنده دروازه ووهې کیدای شي په پنځم ځل او په شپږم ځل باندې دغه بنده لره دا تصور ورشي چې دغه کس ما نه خفه دی او زه هم ترې نه خفه یم غلطي کړې ده جرم یې کړی دی او دی ما چوکټ له راغلی دی د ما دروازې له راغلی دی یو ځل یې دروازه ووهله په پنځم ځل باندې به دا بنده ضرور په زړه کې دا وایي چې راشه مړه چې بس سم وي بس وي ده دا دروازه ورته کولاو کا په لسم ځل به درته دا بنده ضرور دروازه کولاوي چې کله د بنده دروازه په بار بار ټکېدو باندې یو ځلې کولاویږي دغه بنده بار بار چې تا نه خفه شوی دی بار بار په دروازه ټکېدو باندې تا ته خپل د کور دروازه کولاوي بیا خو احکم الحاکمین دی بیا خو رب العالمین دی چې کله دغه بنده ته یو ځلې سجده په سر باندې سجده ورته ولګوي تندی ورته په ځمکه باندې کې او هر ټیم یې دا د الله د کور دروازې کولاو دي دروازې هم بندې نه دي د الله د رحمت دروازې هم کولاو دي او چې بار بار ته راغلې او په ډیلی بیس باندې تا د الله په بارګاه کې سجده ولګوله نو بیا بندګانو دروازې په بار بار ټکولو باندې کولاویږي نو د احکم الحاکمین د ارحم الراحمین د رحمان او د رحیم دروازې بیا خو همدغې بندګانو دپاره کولاو په کولاو باندې دي نو غرض به دا دی چې حضور مبارک مونږ ته طریقه مو دا ښودلې ده کم مشکل به وي یار چې خدای پاک العیاذ بالله د خدای پاک هغه نشي حل کولی مونږ خو ایمان دا دی مونږ خو ایمان دا دی اصل کیا یو لینک عرض کول غواړم اشاره عرض کول غواړم د نقشبندیې سلسلې یو صاحب تیر شوی عبدالواحد رحمت الله علیه عبدالواحد رحمت الله علیه یو د قادریه سلسلې صاحب تیر شوی یو د نقشبندیې سلسلې صاحب تیر شوی چې عبدالواحد رحمت الله علیه دومره زیات مستجاب الدعوات واسه تصور وکړئ چې هغه دومره زیات دعا به قبلېده خدای پاک دومره نازولی و چې هغه مبارک به دعا ته د لاس لا نه اوچت کړی چې په زړه کې به هم چاته د دعا د قبلېدو د سوال د کولو په زړه کې به هم اراده راغله خدای پاک دومره زیات نازولی پیدا کړی و خدای پاک به دغه بنده دومره زر خبره منله چې دعا ته به لاس نه اوچت کړی زړه کې به دا ویل چې خدای باران وکړي لاس به مخ له نه وړی چې په اسمان کې به وریځې راغلې خدای پاک به باران شروع کړو چې کومو خلکو دا مقام دی د نازولو بندگانو دا مقام دی نو بیا هغه رب العالمین چې دا بندگان نازولی داسې رالېږلي دي اخو کن فیکون ذات دی اخو رب العالمین دی رب المشرقین دی رب المغربین دی رب العزال خالق کائنات رب العزال خالق کائنات بندگانو ته همدغه لارې ښودلې دي او د حضور صلی الله علیه و آله وسلم مبارک چې کوم تعلیمات دي هغه موږ دپاره مشغل راه دي د دې د وجې نه سرور دو عالم صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي چې کله بندگان په مشکل کې راشي نو هغوی له د رب العزال خالق کائنات په بارگاه کې رجوع کول پکار دي په 2 رکعاتو نفلو سره د دې وجې نه علما فرمایي عبادات په دنیا کې خیر او د برکت ذریعہ جوړېدی شي الله کریم خالق کائنات د موږ ستاسو د رب العزال بندگی نصیب فرمایي حاضرینو حدیث مبارک طرف ته ستاسو ذهنونه بوتلل غواړم حضور صلی الله علیه و آله وسلم فرمان علی شان دی او دا حدیث مبارک لگ په غور باندې واورئ بخاری شریف حدیث مبارک دی مشهور حدیث مبارک دی خو زه به د خپلې خبرې وضاحت او تایید په دې حدیث مبارک سره وکړم حضور مبارک فرمایي چې
بنی اسرائیلو کې یو 3 ملګري وو او هغه په یو غار کې کېناستل د استراحت دپاره د شپې تېرېدو دپاره سفرې به وې پیدل مزلې به وې د غره په یو غار کې کېناستل د قدرت فیصله څه داسې وشوه چې د دغې غره چې کوم غارو د غار مخې له یو کاڼی رانږدې شو او د غره مخې له یو کاڼی رالو چې دومره ځای هم پکې بچت نه شو چې دا کسان پکې راوتلي وای په دغې غره په دغې غار کې کاڼي دا 3 واړه کسان بند کړل نه شول راوتی او واضحه ده هلته خو نه موبایلو نه ټلیفونو نه دومره وسایطو نه دومره خلکو همدورفتو چې خلکو یې اواز اورېدلی وای خو لنډه ده چې دغې 3 واړو کسانو دا ګمان راغی چې څو ورځې به دلته مونږ په دغې غار کې مونږه تیرې کړو کاڼي لکه زور ورکوو نو دومره لوی کاڼي د زور وس د 3 کسانو چرته رسیږي لنډه دا خپل منځ کې مشوره کوي مشوره څه کوي دا مشوره مونږ سره په زړه باندې لیکل پکار دي حضور مبارک فرمایي چې 3 واړو خپل منځ کې دا مشوره وکړه چې راځئ په ژوند کې مونږ خو به عبادات کړي وي د خدای پاک بندگی به هم کړي وي خو داسې عبادت او بندگی چې هغه صرف اور صرف هغه هم د خدای پاک دپاره کړي وي صرف اور صرف په هغې کې محض د خدای پاک رضا وي داسې یو عبادت زړه کې راولئ سوچ کې راولئ ځکه چې زموږ عبادات خو تاسو ته پته ده که عمره ده او که حج دی که واده دی که خادي ده که مړی دی که مونځ دی که تراویح دی که جمعې منځونه یې څه نه څه ریاکاري رانه پکې کېږي دا خو واضحه ده دې کې خو شک و شوبه نشته دی ځان صفایي څوک هم نشي کولی بهرحال ځکه چې نیتونو عالم الله کریم دی خو بهرحال بیا هم یو انسان په ژوند کې وایي چې داسې یو عبادت مه کړی چې زه د بخنې تقیا په والی شم دغې 3 واړو کې یو وایي چې او ما په ژوند کې یو عمل کړی بلم وایي او 3 واړو دا یو عمل وسیله کړو تفصیلی حدیث مبارک ته زه به اختصار سره رسکول غواړم یو بنده خدای پاک په بارگاه کې عرض کوي رب کریمه ما خو ټول عبادت تا ته معلوم دي او ټول مات ګوډ وړاندې دي زموږ د اصطلاح مطابق خو خدای پاکه دا یو عبادت مې داسې کړی دی چې کله به زما د چیلیو چې کله پی مې به راوړل ما به اول پی خپل مور او پلار ته ورکول چې بوډاګانو او هغوی نه به چې کله اضافي شول ما به خپلو بچو ته ورکول او د شپو نه یوه شپه وه چې زه کله لاړم او ما د ګډو د چیلو پی راوړل د ما مور او پلار اوده شوي وو اوس که چرې ما خپلو بچو له پی ورکولی نو دغې رزق آغاز به بیا د ما بچو کړی وی او ما خو طریقه دا وه چې ما به ټول نه اوله غذا او رزق خپل مور او پلار ته ورکول هغه اوس اوده دي بچي ورته کویږي بچي ورته ژاړي خپې او لتې ورته وهي او ژاړي چې بابا مونږ له پی راکه او ښځه ورته وایي چې دا خو لوږې او تندې وواله خپل بچو باندې رحم وکړه خو دا زوی وایي دا صاحب وایي چې ما سهره پورې مور او پلار راویښول مم نه چې خوب کې خلل راتلو او پی مم بچو له نه ورکول ځکه چې مور او پلار ثانوي حیثیت بیا راتلو 2م نمبر باندې راتلل ما سهره پورې مور او پلار ته انتظار وکړو چې کله ما مور او پلار راویښ شي اول به د ما مور او پلار پیس کی هغه نه بعد به د ما بچي پیس کی خو سهره پورې بچي راته وکوېدل خو ما بچو له ورنکړل چې څو پورې د ما مور او پلار په دغې جام باندې شونډې نه ایښودې او ما مور او پلار خېټې ته اوله د غذا نه وي تلې هغې له بچو له نشم ورکولی ای رب کریمه که دا د بچو دغه کو د بچو دغه ژړا او بچو دغه حال ما پرېښودو او مور او پلار ما په خپلو بچو باندې مقدم کړل
او ترجیح ما مور او پلار لور کړه خدای کدا مور او پلار سره دغه اخلاص د ستا په بارګاه کې قبول وي دغه کاڼی د مونږ د مخ نه لرې کا چې کله دا دعا یې وکړه دا درې واړه کسان وایي چې مونږ کاڼي ته وکتل کاڼي د غار نه لږ په ډډه باندې شو دویم نمبر کا سوال کوي تفصیل نه عرض کول غواړم دعا کوي چې رب کریمه چې کله زما هغه خپله کزن او زما خپله رشته داره تره لور کله د غریبۍ د وجې نه ما کور له راغله او ما ترېنه په پیسو مقابله کې د هغې نه مو د خپلو خواهشاتو اظهار وکړو مطالبه مو وکړه خپل تره لور راته وویل چې دا پیسې د تلو راتلو سیز دی الله نه ویریږه ما سره د الله دپاره ښېګړه وکړه چې ما هغه خپل خواهشات پوره نه کړل ربه ما د ستا د رضا دپاره خپلې تره لور له 120 خواوشه درهم پیسې مو له ورکړې ربه کریمه که هغه تقوا او هغه اخلاص چې ما ته هر څه میسر او بیا ما د ستا د بندګۍ او د ستا د رضا دپاره دغې کار نه ما مخ واړولو ما اخلاص وکړو خدای که دا قبول وي دا کاڼی د مخ نه لرې کا حدیث مبارک کې راځي دا کاڼی لږ نورم په ډډه باندې شو او دریم نمبر کس چې کله د حضور مبارک فرمان علی شان تفصیل طرف ته ځې خبرې به ډېرې وي خو لنډه دا چې حضور مبارک فرمایي دریم نمبر کسو او هغه سره د چا څه ګډو او د بیزو په صورت کې او دارنګې د اجرت په صورت کې د سره پیسې پاتې شوې وې په هغې باندې مزدوري پاتې شوه د یو کس د بل چا سره هغې باندې ګډې او چیلې واغستې هغه اوس ترولی شي او زیاتې شوې او زیاتې شوې او چې کله بیا هغه مالک چې چا اجرت او د چا دیاړي پاتې وه هغه راغی ورته وي چې ما سره دومره دیاړي پاتې وه او هغه دیاړۍ باندې مه پیسو باندې مه درله ګډې اغستې وې اوس دومره رمې رمې جوړې شوې دا ټولې د ستا شوې درنه پټولی مم شوې او یا دا لږې روپۍ هم درله درکړې وی خو نه لږې پیسې وې او ډېره ګټه یې وکړه هغه لږې هم د ستا دي هغه ډېره ګټه هم د ستا ده د ستا خوښه چې څومره ته پکې وړې هغې صاحب هغه ټول هر څه روان کړل او ویې فرمایه چې ربه کریمه که دا اخلاص چې زه پیسو ته ټینګ شوم پیسو ته خو څوک ټینګېدی نه شي خدای پاکه دغه لږه سودا مې د ستا سره چې پیسو ته ټینګ شوم که دا قابل قبول وي ربه کریمه دغه کاڼی د مخ نه لرې کا چې کله دا دعا یې وکړه دا کاڼی چې دا د په ډډه باندې شو او دومره لار پکې جوړه شوه چې هغه درې واړه کسان چې دي په خیر او عافیت باندې دغې غار نه رابهر شول محدثین فرمایي د حدیث مبارک چې کم مطالب او شرح او وضاحت لیکي علما لیکي چې دینداری چې ده دا په دنیا کې هم په کار باندې راځي یوازې آخرت کې ثوابونه نه یوازې آخرت کې اجرونه نه یوازې آخرت کې د نیک اعمالو بدله جنت نه دی بلکې نیک اعمالو فایده او برکت دا دی چې په دنیا کې هم خدای پاک ګټه درکوي آخرت کې هم خدای پاک ګټه درکوي درله او ځکه حضور مبارک صلی الله علیه و آله وسلم مبارک فرمان علی شان دی یو انسان دی عمره یې وکړه او بل انسان دی حضور مبارک فرمایي حج وکړو د یو عمرې نه واخله تر بلې عمرې پورې یا د یو حج نه واخله تر بل حجه پورې حضور مبارک فرمایي چې انسان ته دوه بدلې میلاویږي یو عمره یو انسان وکړه او 10 کاله بعد یې بله وکړه یو کس ته حج وکړو 20 کاله بعد یې بل حج وکړو حضور فرمایي چې د یو حج او د دوو حجونو منځ کې د دوو عمرو منځ کې انسان نه چې څومره ګناهونه شوي دي خدای پاک به د ټولو ګناهونو بخشش ور نصیب کړي او دویم نمبر ګټه حضور فرمایي چې خپله غریبي خپله تنګدستي خپل فقر خپله فاقه او مسکینی او خپل دیوالیاتوب چې دی حضور فرمایي دا تاسو په حج عمره باندې ختم کړئ غریبي په عمره باندې ختمیږي او موږ تصور دا چې پیسې چې ولګو اسیم بیوسه هم نو چې پیسې ولګو نو بیا به څنګه چلوي حضور فرمایي نه ته پیسې ولګو غریبي به ختم شي حضور فرمایي دو شی نه حج او عمره باندې ختمیږي ګناهونه هم ختمیږي او غریبي هم ریجیږي د دې وجې نه حضور مبارک د فرمان علی شان مقصد دا دی چې د خدای پاک بندگی دا یوازې د ثوابونو نوم نه دی د خدای پاک بندگی په دې باندې په دنیا کې هم مشکلات ختمیږي خدای پاک رزق به حساب راولي خدای پاک د رزق دروازې کولاوي لکه څنګه قرآن کریم
په دغه آیات کریمه باندې د خپل خبرو اختتام عرض کول غواړم. حضور مبارک فرمایي ولو ان اهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم برکات من السماء والارض. الله فرمایي چې کچره دا خاص خاریا هغه تفصیل زیات ته خو زبا مقصودی خبر او کوم. الله کریم فرمایي چې کله یو انسان ایمان راوړي او کله یو انسان تقوا اختیار کی الله فرمایي د زمکه دروازې بم ز پر اکولاو کم د اسمان دروازې بم ز پر اکولاو کم. پس مکه کې د چکم د رزق دروازې پرتی دي. خدای پاک د زمکه د رزق دروازې او خدای پاک د اسمانونو د رزق دروازې الله کریم فرمایي دا په تقوا او په بندګۍ کې ملاويږي. د موږ استاسو تصور او فیصله زموږ استاسو د ذهن نتیجه هغه بزال لوي. خو قرآن چې کوم فرمایي هغه دادي چې کچره انسان رزق فراخي غواړي چې زمکه کې فراخي وي برکات وي اسمان کې فراخي او برکات نازلېږي دا د خدای پاک په بندګۍ کې ملاويږي. او کچره کوم کسانو بندګي کوي او ظاهره طور باندې داغه د رزق فراخي په ظاهره باندې ورته نخکاری نو ذات دا زما او د ستا د سوچ او د فکر چې کومه غلطه نتیجه ده چې د اسلام چې کم مغز دی کم نچوړ دی کم تفسیر دی کم تشریح ده ډېرې روپۍ فراخي د رزق نه دی. انسان سره ډېرې روپۍ وي دا فراخي د رزق نه دی. فراخي د رزق یو دا مطلب دی چې د انسان دنیاوي ټول حاجات به الله پاک پوره کوي. بندگانو ته به محتاج نه وي. یو کس سره په اربونو باندې دي او هغه زندگی تنګه زندگی تیروي نو دا خو څه فراخي نه شوه. او یو کس ته د هغه سره د وس مطابق د ژوند د تیرېدو اسباب برابر دي هغه د کرپتي نه ډېر بهتر دی. خو لیکن ضروری خبره دا ده چې د خدای پاک بندگی چې ده دا د خدای پاک د رضا دپاره ده د آخرت د کامیابۍ دپاره ده. خو لیکن ورسره چې کوم بونس دی هغه په دنیا کې فایدې دي. په دنیا کې د خدای پاک د طرف نه د رزق د عزت د خیر او د برکت د دروازو کلاوېدو چې کوم اشارات دي موږ تاسو ته ملاویږي. ټولو خبرو خلاصه او نچوړ ده چې الله کریم چې کلم بندگانو باندې مالی مشکلات دنیاوی مشکلات راولي نو د هغې حل الله کریم دا ښودلی چې بندګۍ ته متوجه شي. کله مشکلات په ملک باندې کم مشکلات دي کم وطن باندې مشکلات دي کم مختلف قسمه کورنی اندرونی بیرونی مشکلات دي او څه قسمه ستونزو سره مخامخ یو چې هغه ما ته هم پته ده او تاسو ته هم پته ده. د دغې دپاره علاج حضور مبارک دا ښودلی دی. د قرآن کریم آیاتونو مبارکو دا ښودلی دی چې د خدای پاک بندگی کول پکار دي. چې کم وخت کې رزق سحر کې تقسیمیږي هغه تقسیم په وخت کې انسان له ویښېدل پکار دي. چې کچر یو کس دی او سکول له لیټ لاړو او کلاسونه ترېنه قضا شوي وو او سبا له په همغو پیپرو کې فیل و دا د سکول کمزوري نه ده دی په خپله باندې لیټ تللی دی. رزق برکات دا سحر تقسیمیږي رزق سحر تقسیمیږي چې ما او تا د رزق د تقسیمېدو په وخت کې اوده پراته یو رزق تقسیمېدو په وخت کې ما او تا غیر حاضر یو او بیا دا ګیله کوو چې حالات سخت دي. دا د خدای پاک د رزق د فراوانۍ خلاف خبره نه ده بلکې دا د ما او ستا د غیر حاضرۍ خبره ده. الله کریم خالق کائنات په بارگاه کې سوال هم دا ده چې الله کریم زموږ او ستاسو دا 2-3 ورځې زندګي د خدای پاک په قبول شوې بندګۍ باندې تېره کړي. وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. آمین. الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وذرياته وأهل بيته أجمعين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. رب کریم دغه ټولو خبرو باندې مونږ ټولو له عمل کولو توفیق نصیب فرمای. رب کریم مونږ تیرې شوې دعاګانې دغه دعا راتلونکې دعاګانې سره د جمله عباداتو په خپل بارگاه کې شرف قبولیت ور نصیب فرمای. مونږ تاسو ته چا د دعاګانو نه ویلي دي الله کریم د ټولو جایز شرعي مقاصد پوره فرمای. الله کریم زمونږ استاسو ناراضي شي او داسې راضي شي چې بیا ناراضه نشي. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.